پرتوک دې سوړې سوړې راوړو چې هره سوړه دې ګنډم جړه راځي نه ما ته داسې یو شی نه ښکاري چې هغه ارزان وي. پاکستان کې د غوړو ټیم ارزان و، کوم پاکستان کې چینی ارزانه وه، هغه چور اعظم او کافر اعظم او قادیانی اعظم ان شاء الله تعالی دا يهودي ایجنټ چې د يهوديانو په لابي باندې راغلي دي د پاکستان په 70 ساله تاریخ کې دومره غټه ګراني چرته نه ده راغلې. نو زنانه راوتي دي، سپینګري راوتي دي او سوال کوي تا نه دا مطالبه کوو چې لہذا نن ته زر تر زر استعفا ورکا. چې زمونږ کوم خسته بسته پاکستان و، هغه پاکستان نن موږ په سرو سترګو باندې جاړو چې موږ ته هغه زوړ پاکستان میلاو شي. په کوم پاکستان کې چې تروړه په 700 روپۍ باندې وه، کوم پاکستان کې د غوړو ټیم ارزان و، کوم پاکستان کې چینی ارزان، کم پاکستان کې افراتفری ختمه شوې وه، کم پاکستان کې تجارت روان شو، کم پاکستان کې چې الله پاک امن راوستو. منګ او تاسو نن هغه پاکستان پسې لګي ارمان کوو او منګ دا جلسې جلوسونه کم چې پی ډي ایم د هغې صدر مولانا فضل الرحمان صاحب دی د هغې قیادت کوي او پی ډي ایم یو فیصله وکړله چې منګ به ځای په ځای باندې تحصیل وایز د ګرانۍ خلاف یو مهم چلو. نو زه د شب قدر عوامو ته دا یو خواست کوم څومره خلکو ته چې زموږ اواز رسي چې هغه دلته نشته دی د هغې په خدمت کې دا عرض دی چې کوم ځای کې داسې پروګرام وي نو تاسو راځئ په هغې کې حصه اخلئ. په دې خبره خو هر سړی پوه دی چې نن سبا کومه ګراني ده، کومه بېروزګاري ده او دا کوم حالات شروع دی. نو دا خو شبیر احمد صاحب هم وویلې چېرې تاسو وګورئ د خپل شب قدر کې نو زنانه راوتي دي، سپینګري راوتي دي او سوال دا څه وجه کوي چې ورور مې ده هغو دا ګراني نشي برداشت کولی. ګوره دا دوی چې به ورته ویلې چې مخکیني حکومتونه غله دي او ډاکوان دي، د هغه ډاکوانو او د هغه حکومتونو په وخت کې وړو شپږ سوه شپږ نیم سوه روپۍ ترې وړه وه. غوړي څنګه وو، اوړه څنګه وو؟ تاسو ته پته ده چې د نن نه په 2013 کې یا په 2018 کې د ګرانۍ کم پوزیشن و او اوس وګورئ تاسو چې دا سلیکټ حکومت راغلی دی د ده د دې ګرانۍ دا دور وګورئ چې د ورځې یو شی درې ځله ګرانېږي. نو ټولو په خدمت کې دا عرض دی چې دا ګراني ځان له مطلب دا دی په یو پاټۍ نه ده، ځان له په یو تاجر باندې نه ده، ځان له په یو کارخانهدار باندې نه ده. دا ټوله ګراني زمونږ د غریب عوامو نه دا نه وځي، زمونږ د غریب عوامو نه دا زور ورکړی کېږي. راپاسئ ټول په اتحاد سره د دې تحریک لمنه ټینګه کړئ او دا تحریک کامیاب کړئ. آئے دن د دې قوم آهو ګداس فریاد جړه هغه داسې انداز کې ده چې خلک په خپلو بچو باندې مجبور دي چې هغې مړه کړي، د ساتلو وس یې نه کېږي. ډېرو خلکو د خپل کور فرنیچرې خرڅې کړې او نن مې د یو کس نه واورېدل چې مفتي صاحب یو زنانه ده او هغه د خپل کور لوښي را اخلي او هغه نمبر وایز خرڅوي او خپل کور ته پې بچو له د خوراک څیزونه راوړي. نن هغه خلک چې هغې به خپل کاروبارونه په ډېر ښه انداز باندې کول، هغه خلک د خپلو کاروبارونو په پرېښودو باندې مجبور دي. قدرمنو نن تاجر برادري چې تاسو ته نن څنګه فریاد کوي داسې وګورئ د غوړو ټیم چې بره په 200 روپۍ میلاوېده نن 5,000 او 6,000 روپۍ باندې د هغه یو ټیم غوړي هغه به غریب سړی چې 500 روپۍ د ورځې ګټي هغه به څنګه عزتمند وړي. پرون مې یو د چینچي والا نه پوښتنه وکړه راته یې مفتي صاحب وي یا 200 روپۍ وګټو یا 300 روپۍ وګټو په 200 او 300 سبزي اوسو که بچو له غوړي اوسو که وړۍ اوسو که مور پلارم بیمار دی هغې له ګولۍ واخلو. بچي راته جاړي سکول ته یې نه شو لېږلی
کړي خپل بچیم سرکاري سکولونو ته راوستل د هغې د ټاپیانو هغه پیسې هم نشو برداشت کولی نن قوم انتهایی په سخت مشکل کې دی د پاکستان په 70 ساله تاریخ کې دومره غټه ګراني چېرته نه ده راغلې او چې سار را پاسي نو وزیر اعظم صاحب لا خولې نه اینځلې او ووایي یاره وي دا پټرول به 10 روپۍ ګران کو ان شاء الله تعالی عزت مندو دا به د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب په مشرۍ کې ان شاء الله تعالی دا يهودي ایجنټ چې د يهوديانو په لابي باندې ان شاء الله تعالی د دې ملک نه شړو ان شاء الله کړه دا وزیر اعظم چې کله راغلی دی دا په یو منصوبه باندې راغلی دی ښه وزیر اعظم نه دی سلیکټ دی دا په یو منصوبه باندې راغلی دی او منصوبه ده د څه وه د سره دا خبرې مخکې نه دا سمجوته شوې ده چې ته به قادیاني چې کوم دی دا به مسلمان قرارې او دا آیین نه به د دوی هغه کټ وباسي دا په دې منصوبه راغلی دی دویم نمبر دا په دې منصوبه باندې راغلی دی چې دی به اسرائیل تسلیم کوي اسرائیل به تسلیموي دویم دا منصوبه وه او دریم د دا منصوبه وه چې دا هندوستان نه کوم د کرتارپور د کومه لاره کونه وکړه قادیانانو ته سهولت مهیا کو د قادیانانو به چې 20-22 هزار روپۍ خرچه کېده هغه 6000 ته راله هغې له په پاکستان کې یو ډېر لوی جاګیر ورکو هغې له څه ډېرې لوی آبادۍ وکړلې او هغې له څه ډېر زیات سهولتونه هغې ته ورکړلو دی هغوی سره مته یو احسان وکړو او بل طرف ته موږ سره کوم احسان وکړو عمرې را باندې بند کړي حج را باندې بند کو حرمین شریفین را باندې بند کړلو حرمین شریفین ته چې ځي اوس د حج هغه عمره خرچه چې ده هغه په عمره باندې راځي د عمرې سعادت الحمدلله مسلمانانو ته ډېر په اسانه طریقه باندې میلاوېدو د هغې نه خلک محروم کړلو زما عزتمندو دی چې منتخب کېده نو دلته به تقریرونو کې دا من ته بیان کو چې وروره چې کله بجلی ګرانه شي او سوي ګیس ګران شي او ډالر ګران شي او دغه بجلی ګرانه شي او ټیلیفون ګران شي نو پیشه چې وزیر اعظم غل دی نو نواز شریف غل دی اوس د ده په دې قانون باندې چې دا هر شی ګران شو کم شی به یادوم پرتوګ دې سوړې راوړو چې هره سوړه دې ګنډم جړه راځي نه ما ته داسې یو شی نه ښکاري چې هغه ارزان وي نو اوس خو ته هغه چور اعظمې او کافر اعظمې او قادیاني اعظم ته وزیر اعظم نه تا ته د وزیر اعظم هغه نو ویل دا د وزیر اعظم توهین دی دا د وزیر اعظم بې عزتي ده لہذا مونږ د میډیا وروڼو په وساطت سره دته دا خبر ورکاو چې تا به ویلي چې یو څو زره تنان زما خلاف راوځي زه به استعفا ورکم زموږ نن تا نه دا تپوس کو ته بیدار شه د میډیا په سترګه باندې دغه د عوامو سیلاب وګوره چې نن ستا خلاف په یو کونه کې نه بلکې د پاکستان په کونه کې نه یو ګوره ستا خلاف راوتلی دي که دا ستا ژبه د انسان وي ته به پر خپل اقرار باندې ټینګ ولاړې ته به بېګاله د 12 بجو نه مخکې قوم ته خپل استعفا پیش کړې چې یقینا زه د دې منصب اهل نه وم دا ما ته سپارلی شوی ما دا ډېر معمولي ګڼلو خو یقینا دا منصب چلول ډېر ګران کار دی ځکه تا چې عوامو سره کومې وعدې کړې وې د الف نه واله یې پورې تا یوه وعده د قوم سره پوره نه کړله لہذا مونږ د دې قوم په وساطت سره تا نه دا مطالبه کوو چې لہذا نن ته زر استعفا ورکړه صحیح ده که نه